बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په نننۍ ویډیو کې با سیمپل پریزنټ ټینس چې ورته پریزنټ انډیفینټ ټینس هم ویل شي ایکسپلین کیږي. با دا په ټینس باندې زمونږه اولنۍ ویډیو دا یعنی دا پارت 1 دی او په دې کې با سیمپل پریزنټ ټینس ایکسپلین کیږي. دا سیمپل پریزنټ ټینس چې کوم استعمال دی او کوم سټرکچر دی د هغه په باره کې با خبرې کیږي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل انګلش سکلز در سره هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې خپل کلاس سٹارټ کوم. سیمپل پریزنټ ټینس چې ورته پریزنټ انډیفینټ ټینس هم ویلی شي دا هغه ایکشن شو کوي یعنی چې مونږ ورته ډیلی روټین هم وایو. یوزډ فور ډیلی روټین. هابیچوال ایکشن هغه کارونه چې کوم هابیچوال کیږي یعنی هیبټس او د دې نه علاوه ریګولر ایکشن یعنی هغه کارونه کوم چې ریګولر کیږي. نو د دغسې قسمه کارونو دپاره سیمپل پریزنټ ټینس یوز کیږي. سیمپل پریزنټ ټینس از یوزډ فور ډیلی روټین habits and regular action. لکه اوس په دې مثال کې I wake up early in the morning. دا اوس یو ډیلی روټین دی. زه سهار وختي پاسېږم نو دې ته اوس ډیلی روټین ویلی شي. یا he smokes cigarette. دا اوس هیبټ دی هغه سیګرټ څکوي. یا the sun rises in the east. دا اوس یو ریګولر ایکشن دی. نو سیمپل پریزنټ ټینس د هغو کارونو دپاره یوز کیږي کوم چې ډیلی روټین وي هابیچوال وي او یا ریګولر ایکشن وي. د دې سټرکچر څه دی او د دې فکرې په کومه طریقه باندې جوړیږي راځئ چې اوس دا وپیژنو. سیمپل پریزنټ ټینس چې ورته پریزنټ انډیفینټ ټینس هم ویلی شي د دې ټینس چې کوم افرمیټیو سټرکچر دی یعنی پازیټیو سټرکچر. افرمیټیو سټرکچر دا موږ د ساده فکرو د مثبت فکرو د جوړولو دپاره استعمالوو. یعنی په افرمیټیو سټرکچر باندې مثبت ساده فکرې جوړیږي. هغه څه په دې طریقه باندې دی. سبجیکټ یعنی که سبجیکټ زموږ سره آی وی یو دی یا پلورل نیم وي نو بیا به پلس فرست فارم اف د ورب وي. یعنی بیا به موږ د ورب فرست فارم استعمالو بیا پسې پلس اوبجیکټ او یا کمپلیمنٹ. او سبجیکټ که چېرته سبجیکټ زموږ سره هی شي اټ یا سینګولر نیم وي نو بیا به موږ د ورب سره ایس یا د ای ایس اضافه کوو او بیا به پسې اوبجیکټ وي او یا به کمپلیمنٹ وي. دا د سیمپل پریزنټ ټینس چې کوم افرمیټیو سینټینس دی د هغو سټرکچر دی. لکه اوس په دې مثال کې اگزامپل I watch TV. دلته زموږ سره I دا سبجیکټ دی، واچ دا فرست فارم آف د ورب دی او TV دا زموږ دی. I watch TV. نو دې فکرې ته که وکتلی شي بالکل د دې سټرکچر په این مطابق ده. نیکسٹ اگزامپل وی پلی کرکټ. دلته هم که وکتلی شي وی زموږ سره سبجیکټ پلی فرست فارم آف د ورب او کرکټ دا زموږ سره اوبجیکټ. بل مثال شي کوکس رایس. دلته زموږ سره شي دا سبجیکټ دی خو دا سینګولر سبجیکټ دی او کوکس دا ورب دی او د دې سره د ایس اضافه شوی دا شي کوکس رایس او رایس زموږ سره اوبجیکټ. نو دلته دا د کوک سره چې د ایس اضافه شوی دا د دې سبجیکټ شي په وجه شوی ده. یا نیکسٹ اگزامپل هی ګوز ټو سکول. دلته زموږ سره هی سبجیکټ ګوز دا ورب دی خو د دې سره هم اوس د ای ایس اضافه شوی ده او ټو سکول دا زموږ سره کمپلیمنٹ دی. دې مثال له که وکتلی شي د اولني کوک سره د ایس اضافه شوی ده او د ګو سره د ای ایس اضافه شوی ده. د دې هم څه خپل رول دی انشاءالله په دې باندې به ځان له ویډیو کوو. نو دا و د سیمپل پریزنټ ټینس چې کوم افرمیټیو سټرکچر دی یا پازیټیو سټرکچر چې ورته مونږ وایو هغه و او په هغې باندې بیا مونږ مثالونه جوړ کړو. اوس راځئ چې د سیمپل پریزنټ ټینس نیګیټیو سټرکچر وګورو. د سیمپل پریزنټ ټینس نیګیټیو سټرکچر په دې طریقه د سبجیکټ نه پس ډو
نوٹ یا ڈز نوٹ یعنی کا سبجیکٹ آئی وی یو دے پلورل نیم وی نو بیا با ڈو نوٹ استعمالے گی او کا سبجیکٹ سنگولر وی یعنی ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم وی نو بیا با ڈز نوٹ استعمالے گی او دا دینا پس فرسٹ فارم آف دا ورب او بیا پس اوبجیکٹ یا کمپلیمنٹ. I do not watch TV. دے ایگزامپل لکه وکتلی شي آی زمونږ سره سبجیکټ دی خو دا په پلورل کټګوري کې دی نو ځکه دلته ډو نوٹ یوز شو او بیا واچ دا بیس فارم اف د ورب او ټي وي دا زمونږ سره اوبجیکټ نو بالکل د دې سټرکچر په ان مطابق باندې دی. نیکسٹ ایگزامپل وی ډو نوٹ پلی کرکټ. په دې مثال کې هم ډو نوٹ ځکه استعمال شو چې وی دا زمونږ سره پلورل سبجیکټ دی نو چې کله پلورل سبجیکټ وي نو بیا موږ ډو نوٹ استعمالو او پلی دا بیس فارم اف د ورب او کرکټ دا زمونږ سره اوبجیکټ. نیکسٹ ایگزامپل شي ډز نوٹ کوک رایس. دلته اوس په دې مثال کې مونږه ډز نوٹ استعمال کړلو دا ځکه چې دلته شي دا زمونږ سره سنګولر سبجیکټ دی نو چې کله سنګولر سبجیکټ وي نو بیا مونږه ډز یوز کوو نو شي ډز نوٹ کوک رایس او دا کوک دا هم was first form of the verb شو د دې سره د اس اضافه ځکه ونه شوه چې دلته ډز استعمال شو. کله چې ډز استعمال شي نو بیا د ورب سره د اس یا د اس اضافه نه کیږي. بل ایگزامپل he does not go to school. په دې مثال کې هم چې کوم د ډز نوٹ استعمال شو ځکه چې هی دا زموږ سره سنګولر سبجیکټ دی او کله چې سنګولر سبجیکټ وي نو بیا مونږه یوز کوو ډز نوٹ او گو استعمال شو. فرسٹ فارم گوز نشو ځکه چې دلته ډز استعمال شوی دی نو دا و د سمپل پریزنټ ټینس یا د پریزنټ انډیفینټ ټینس نیگیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شئ. اوس راځئ چې د سمپل پریزنټ ټینس انټروګیټیو سټرکچر وګورو. د سمپل پریزنټ ټینس انټروګیټیو سټرکچر دا هم ډیر ایزی دی بس صرف په order کې لږ چینجنګ راشي او هغه داسې چې سبجیکټ او هیلپینګ ورب یعنی ډو یا ډز دا خپل ځایونه چینج کی لکه څنګه چې دا سټرکچر تاسو لا ښکاري. فرسٹ ډو یا ډز مین کا سبجیکټ زمونږ سره پلورل آئی وی دی وي نو بیا به مونږ ډو یوز کوو او کا سبجیکټ زمونږ سره سنګولر وي یعنی هی شي ایټ یا سنګولر نیم وي نو بیا به ډز استعمالو د هغې نه پس سبجیکټ بیا فرسٹ فارم اف د ورب بیا پسې اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ او بیا سوالیہ نشان لکه په دې ایگزامپل کې ڈو آئی واچ ٹی وی. دا اوس کوشچن شو سوالیہ فکر شوه آیا زه ټي وي ګورم. ډو دا زمونږ سره هیلپینګ ورب آی دا سبجیکټ او واچ بیس فارم اف د ورب او ټي وي دا زمونږ سره اوبجیکټ. ډو آئی واچ ټي وي صرف order چینج شو یعنی هیلپینګ ورب ډو دا د سبجیکټ نه مخکې راغی. نیکسٹ ایگزامپل ډو وی پلی کرکټ. ډو وی پلی کرکټ دلته ډو بیا پلس سبجیکټ وی او بیا پسې پلی بیس فارم او د ورب او کرکټ دا زمونږ سره شولو اوبجیکټ. نو همدغسې نیکسٹ ایگزامپل ډز شي کوک رایس. دلته ډز یوز شو ځکه چې زمونږ سره سبجیکټ اوس سنګولر دی شي دی نو ډز شي کوک رایس. ډز بیا سبجیکټ شي بیا فرسٹ فارم اف د ورب کوک او بیا پسې چې کوم دی رایس اوبجیکټ او بیا سوالیہ نشان. همدغسې نیکسٹ ایگزامپل ډز هی گو ټو سکول. دلته زمونږ سره ډز هیلپینګ ورب هی سبجیکټ گو فرسٹ فارم اف د ورب او ټو سکول دا زمونږ سره شو کمپلیمنٹ. نو دا و د سمپل پریزنټ ټینس انټروګیټیو سټرکچر. ډیر معمولی غوندې چینجنګ وي یعنی د سبجیکټ او د هیلپینګ ورب چې ټو بي ورب ورته هم ویلی شي اګزلري ورب ورته هم ویلی شي بس د دې چې کوم دا پلیس وی دا چینج کولی. اوس راځي چې د سمپل پریزنټ ټینس کوم انټروګیټیو سټرکچر دی چې هغه وګورو یعنی هغه فکر چې هغه سوالیه هم وي او نیگیټیو هم وي یعنی د کمبینیشن اف انټروګیټیو اینڈ نیگیټیو سینټنس. د دې سټرکچر په دوه طریقه باندې دی. فرسٹ ڈو یا ڈز پلس سبجیکٹ او د سبجیکٹ نه پس نوٹ او بیا فرسٹ فارم اف د ورب بیا اوبجیکٹ یا کمپلیمنٹ بیا سوالیہ نشان. او کله چې کنټرکشن یو شي یعنی ډو او ناٹ یا ډز او ناٹ سره یو شي نو بیا په دې طریقه وي ډونٹ یا ډزنټ پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم اف د ورب پلس اوبجیکٹ پلس کمپلیمنٹ.
پلس سوالیه نشان لکه په دې مثال کې ډو وی نوٹ پلی کرکټ یا موږ داسې هم ویلی شو چې ډونټ وی پلی کرکټ بالکل د سټرکچر په ان مطابق. یا نیکسٹ ایگزامپل ډز شي ناٹ کوک رایس یا ډزنٹ شي کوک رایس. ډز شي ناٹ گو ټو سکول یا ډزنٹ شي گو ټو سکول. نو دا و د سمپل پریزنټ ټینس انټرروګیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې تاسو به د سمپل پریزنټ ټینس چې کوم یوزیج دي او سټرکچرز دي په دې باندې څه نه څه پوه شوي وئ. زما د یوټیوب چینل انګلش سکلز در سره هم سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو.